بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وإيمان ولو لا يحل لكم ندي حلال تاسو لرا ان ترثوا النساء دا چې میراث کې والی تاسو ښځو له کرهن په زوره ولا تعذلوهن او مه تنګوئ دوی لره لتذهبوا دا چې واخلئ تاسو ببعض ما بعضې هغه څه آتیتموهن چې ورکړي تاسو دوی ته الا ایاتینا مگر دا چې راتلی وکړو بفاحشتین په بیای باندې مبینتین ښکاره وعاشروهن او اوسئ دوی سره بالمعروف د شریعت مطابق فإن کرهتموهن که چېرته بد ګڼئ تاسو فاسانو قریب ده ان تکرهو دا چې بد به ګڼئ تاسو شیئا یو شی ويجعل الله او ګرځولی به الله فيه په دې کې خیرا کثیره خیر ډیره اردتم او که چېرته اراده کوئ تاسو استبدال زوجین د بدلولو د ښځې مکان زوجین په ځای د بلې ښځې واتیتم احداهن او ورکړی وي تاسو یو د دوی ته قنطارا ډېر مال فلا تاخذوا نو مه اخلئ منو د دې نه شیئا څه شی اتاخذونه آیا اخلئ تاسو دې لره بهتانا په بدنامه لګولو و اثما مبینا او ګناه ښکاره وکیف تاخذونه او څرنګې اخلئ تاسو دې لره وقد افضا تاکي سره رسېدل کړي تاسو یو ځای شوي تاسو بعضکم بعض ستاسو نه الی بعض بعضو سره واخذن منکم میثاقا غلیظا او اخستې د ستاسو نه واده سخته واده مضبوطه تنکحو او نکاح مه کوئ ما هغه چا سره نکح آباؤکم چې نکاح کړی وي پلارانو ستاسو من النساء د ښځو نه الا ما قد سلف لیکن هغه چې مخکې تیر شوي دي انه کان فاحشة ومقتا یقینا دا کار د بیای دی ومقتا او د غصې خبره ده وساء سبیلا او بد د لاره حرمت علیکم امهاتکم حرام شوي دي په تاسو باندې په نکاح میندې ستاسو وبناتکم او لوڼه ستاسو واخواتکم او خویندې ستاسو وعماتکم او پپوګانې ستاسو وخالاتکم او ماسیګانې ستاسو عمات هغه ماسی هغه ترور چې هغه د پلار د طرف نه وي وخالاتکم او ماسی ورته موږ وایو ماسیګانې ستاسو هغه ترور چې هغه د مور د طرف نه وي وبنات الاخ او لوڼه د رونو یعنی ریری وبنات الاخت او خورزی وامهاتکم اللاتی او میندې ستاسو هغه ارزانکم چې پیدا کړي تاسو ته واخواتکم او خویندې ستاسو من الرضاعة د پیونه وامهات نسائکم او میندې د ښځو ستاسو یعنی خواخیان ستاسو وربائبکم اللاتی او پر کټای ستاسو هغه فی اجورکم چې دی په پرورش ستاسو کې من نسائکم د ښځو ستاسو نه التی هغه دخلتم بهن چې یو ځای والی کړی تاسو دوی سره فإن لم تکونوا دخلتم بهن که چېرته تاسو یو ځای والی نه وي کړی دوی سره فلا جناح علیکم نو نشته دی ګناه په تاسو باندې وحلائل ابنائکم الذین او ښځې د زامنو ستاسو هغه کسان
من اصلابکم چې دي د ملاګانو ستاسو نه یعنی انګیند ستاسو وان تجمعوا او دا چې جمعوالو کوي تاسو بین الاختین په منځ دوه خویندو کې الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوي دي ان الله یقینا الله کان دی غفور الرحیم بخون کې مهربانا